بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مونږه د تجوید په کورس کې چې دی اووه درسونه چې دی هغه ویلي او نننی چې کوم درس دی هغه اتم نمبر درس دی. مونږ چې کله اووم نمبر درس شروع کوو نو هغه څلورم نمبر سبق و. د څلورم نمبر سبق لومبۍ حصه وه اووم نمبر درس او نننی چې کوم درس دی هغه اتم نمبر درس دی او د څلورم نمبر سبق چې دی دویمه حصه ده. په هغه لومبۍ څلورم نمبر سبق کې چې کوم لومبۍ حصه وه هغې کې مونږ ویلي چې مخارج څه ته د مخارج یعنې د مخرج لغوي معنی څه ده، اصطلاحي معنی څه ده او دغه رنګې حروف ټول څونه دي او د حروفو دپاره څونه مخارج دي. په هغې کې چې کوم اختلاف و هغه هم ذکر شوي او بیا مونږ ویلو چې مونږ به د 29 حروفو دپاره څونه مخارج بیانو. مونږ به اوس څه وایو، یعنې حروف ټول 29 دي او د 29 حروفو 17 مخارج دي. صحیح ده؟ اوس به مونږ څه وایو چې د 29 حروفو څونه مخارج دي، نو د 29 حروفو 17 مخارج دي. بیا دغه 17 مخارج چې د 29 حروفو 17 مخارج دي دا بیا په څو قسمه دي؟ بیا په دوه قسمه باندې دي. مثلا نننی سبق شروع کیږي ښه. سوال 17 مخارج کے کتنے قسمیں ہیں؟ جواب 17 مخارج کے دو قسمیں ہیں، ایک مخرج محقق اور دویم مخرج مقدر. مخرج مقدر نو سوال ما لیکلی دی چې دا کوم 19 مخرجونه دي که نه دا په څو قسمه، دا ګوره دا په دوه قسمه دي. دغه 19 مخرجه په څو قسمه دي؟ په دوه قسمه باندې. یو مخرج محقق دی او بل مخرج مقدر دی. اوس راځئ چې د دې تعریفونه څه دي. مخرج محقق څه ته وایي او مخرج مقدر څه ته وایي. ما لیکلی دي مخرج محقق जब आवाज़ अपनी मखरज से निकल जाए और वापस अपनी जगह आ जाए तो इसको कहते हैं मखरज मुहक्कक. مخرج محقق دی ته وایي چې کله आवाज़ د مخرج نه روزي، کله چې ته یو حرف ادا کوې که نه نو د آواز په ذریعې سره ادا کېږي که نه، نو چې ته چې کله د حرف ادا کوې که نه او د آواز د خپل مخرج نه راوځي، نو کله چې د آواز د خپل مخرج نه راوځي او دغه آواز د بیا خپل ځای ته واپس شي، دا بیا خپل ځای ته واپس شي، نو دې ته ویل کېږي مخرج محقق. دا یې تعریف ما تاسو ته اردو کې لیکلی دی. دغه رنګې مخرج مقدر جب आवाज़ अपनी मखरज से निकल जाए और हवा में ख़त्म हो जाए तो इसको कहते हैं मखरज मुक़द्दर. मखरज मुक़द्दर څه ته وایي چې کله आवाज़ دا د مخرج نه راوځي او دا بیا خپل ځای ته واپس نشي بلکې دا په هوا کې ختم شي، نو دې ته ویل کېږي مخرج مقدر. زما د رب امید تاسو پوه شوي. 19 مخارج په دوه قسمه باندې دي، یو ته مخرج محقق وي بل ته مخرج مقدر وي. مخرج محقق څه ته وي چې کله आवाज़ د مخرج نه روزي او بیا خپل ځای ته واپس شي، او مخرج مقدر څه ته وي چې کله आवाज़ د مخرج نه راوځي او په هوا کې ختم شي، نو دې ته مخرج مقدر وي. دا تعریفونه ذهن کې ساتئ، بیا چې کله تاسو مخارج ووایئ په هغې باندې دا بیا په خپله پیټ کېږي. صحیح ده؟ په خپلو پې بیا پوهېږي. ورپسې بیا سوال ما لیکلی دی 17 مخارج के लिए मुंह में कितने जगह हैं، यानी उसूली मखारिज कितने हैं. सवाल में लिखले दे, जवाब की में लिखले दी 17 मखारिज के लिए मुंह में 5 जगह हैं, यानी उसूली मखारिज 5 हैं. सवाल دا دی چې دغه 19 مخارج چې کوم دي که نه د دې دپاره په خوله کې څو ځایونه دي. دا خو به ټول په خوله ادا کېږي که نه، د حروفو ادایګي په خوله کېږي. نو د دغې د دې 19 مخارجو چې دا به مونږ د دې تفصیل را روان دی، اوس به یې کوو ټول تفصیل که نه. د دې دپاره په خوله کې څو ځایونه دي؟ نو د دې دپاره په خوله کې 15 ځایونه دي. یعنی اصول مخارج څو دي؟ نو د اصول مخارج هغه 15 دي. نو د 19 مخارجو دپاره په خوله کې 15 ځایونه دي، یعنی اصول مخارج چې دي هغه 15 دي. دا دې ما لیکلي دي. نمبر 1 جوف. نمبر 2 حلق. نمبر 3 لسان. نمبر 4 شفت. نمبر 5 خیشوم. دا 15 ځایونه دي. اوس د دې په دې معنی هم پوه یم چې دا څه ته وایي. ګوره جوف نه دی، جوف منہ کا خالی جگہ. جوف ویل کېږي د خولې خالی ځای ته. د خولې خالی ځای ته څه ورته وایي؟ جوف ورته وایي. دا خوله خالی دننه څونه ګوره د دې مرۍ نه والي که نه، د دې سینې د مرۍ نه د دې شونډو د پورې دا په دې منځ کې چې څونه خالي ځای دی
دې ته ویل کېږي په عربۍ کې جوف چې دا تاسو ته پته وي. نو د 11 مخارجو لپاره په خوله کې 15 ځایونه دي، پای کې یو ځای څه دی؟ جوف. جوف څه ته وایي؟ د خولې خالي ځای ته وایي. دویم نمبر چې دی د 11 مخارجو لپاره په خوله کې څو ځایونه؟ 15. پای کې دویم نمبر دی حلق. حلق څه ته وایي په عربۍ کې؟ مرۍ ته. په مرۍ ته په عربۍ کې ویل کېږي حلق. صحیح ده. دریم لسان. لسان ویل کېږي ژبې ته. څه ته ویل کېږي؟ ژبې ته. څلورم نمبر ځای په خوله کې نو هغه دی شفت. او شفت ویل کېږي شونډې ته. شفت شونډې ته وایي. او شفتین یعنی دوه شونډې. نو شفت هونټ یعنی شونډې ته وایي. خیشوم ناک کیجل. خیشوم څه ته وایي؟ نو خیشوم ویل کېږي د پوزې جرړې ته، یا بعض علما وایي چې د پوزې یعنی آخري هډوکي ته ویل کېږي. خیشوم د پوزې جرړې ته وایي یا د آخري هډوکي ته ویل کېږي. یا یو لوی عالم فرمایي هغه دا وایي چې خیشوم هغه صورت ته وایي چې هغه د پوزې نه خولې ته کوز شوي وي، خو بس دغه د پوزې جرړه شوه که نه. نو خیشوم څه ته وایي؟ اسانه پښتو کې وي د پوزې جرړې ته وایي. د پوزې جرړې ته څه وایي؟ خیشوم. نو دا 15 ځایونه دي. ښه دا به یادول غواړي. وی د 11 مخارجو لپاره په خوله کې څو ځایونه دي؟ 15 ځایونه دي. اصول مخارج څو دي؟ 15. جوف، حلق، لسان، شفت، خیشوم. جوف، حلق، لسان، شفت، خیشوم. جوف د خولې خالي ځای ته وایي. حلق مرۍ ته وایي. لسان ژبې ته وایي. شفت شونډې ته وایي. خیشوم د پوزې جرړې ته وایي. دا به یادول غواړي. نو چې دا څونه مضبوط چاته دي دونه به دته دا سبق آسان وي. صحیح ده. اوس راځئ د 11 مخارجو تفصیل خو به کوو. د هر یو مخرج به ځان له تعریف کوو. دا یې نه کم دغه د کې خو ټیک شو. خو دلته اوس وګورو په دې 15 ځایونو کې څو مخارج دي. یعنې د 15 ځایونو کې چې دا کوم مونږ په جواب کې څو مخارج دي، څو حروف ته ادا کېږي، په حل کې دا ټول وسوایو. صحیح ده. دا چې تاسو ووایئ نو دا مخارج به درته نور هم آسان شي انشاءالله تعالی. ګوره لومبی دی جوف. جوف خو د خولې خالي ځای ته وایي. په جواب کې یو مخرج دی. په جواب کې یو مخرج دی او 3 حروف ته ادا کېږي. په جواب د خولې خالي ځای ته وایي او په جواب کې یو مخرج دی 3 حروف ته ادا کېږي. صحیح ده. او مخرج خو تاسو ته پته ده څه ته وایي که نه؟ د کم ځای نه چې حرف ادا کېږي ته مخرج وایي. نو په جواب کې یو مخرج دی 3 حروف ته ادا کېږي. دویم ځای د 11 مخارجو لپاره په خوله کې 15 ځایونه دي. پای کې دویم نمبر ځای دی حلق. حلق مرۍ ته وایي. او په مرۍ کې 3 یعنی په حلق کې 3 مخارج دي او 6 حروف ته ادا کېږي. 3 مخارج دي په حلق او 6 حروف ته ادا کېږي. ښه په 11 مخارجو لپاره په خوله کې چې 15 ځایونه دي، پای کې دریم نمبر ځای څه دی؟ لسان. لسان ژبې ته وایي. لسان ژبې ته وایي. او په لسان کې 10 مخارج دي او 18 حروف ته ادا کېږي. په لسان کې 10 مخارج دي او 18 حروف ته ادا کېږي. دا ذهن کې یاد ساتئ. او د 11 مخارج لپاره په خوله کې چې کوم 15 ځایونه دي یعنې اصول مخارج کې څلورم نمبر څه دی؟ څلورم نمبر دی شفت. شفت څه ته وایي؟ شفت ویل کېږي شونډې ته. شفت شونډې ته وایي شفت. او په شفت کې 2 مخارج دي او د دې نه 4 حروف ادا کېږي. صحیح ده. 2 مخارج دي پکې او 4 حروف دي ادا کېږي. د 11 مخارج لپاره په خوله کې 15 ځایونه دي. پای کې 15م نمبر ځای خیشوم دی. خیشوم څه ته وایي؟ ناک کیجل یعنې د پوزې جرړې ته خیشوم وایي. په دې کې یو مخرج دی او 2 حروف ته ادا کېږي. یعنې غنه. او دغه غنه په 2 حروفو کې کېږي په نون او میم کې. په دې کې تفصیل دی بیا انشاءالله وایو. صحیح ده. خو نور دونه یاد ساتئ. خیشوم د پوزې جرړې ته وایي. یعنې دې نه غنه ادا کېږي. او دغه غنه په څو حروفو کې ادا کېږي؟ په نون او میم کې. په نون او میم کې. د نون او میم ځان له خپل مخرج دی اصل. خو دا اصل کې د غنې حوالې سره خبره دلته کوو چې دلته نه د پوزې جرړې نه خو په غنه ادا کېږي. خو په کم حروفو کې؟ په نون او میم کې دغه غنه ادا کېږي. په نون او میم کې. نور انشاءالله د دې چې کوم 11 نمبر مخرج بیا راشي نو هغې کې به بیا انشاءالله تفصیل د دې کوو. صحیح ده. نو مونږ څه ووایو چې د 11 مخارج لپاره په خوله کې 15 ځایونه دي. هغه انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي. د دې تفصیل ما تاسو ته بیان کو. صحیح ده. دا به دغه شانتې مضبوط یادول غواړي. لکه ګورئ وی د 11 مخارج لپاره په خوله کې 15 ځایونه دي. جواب د خولې خالي ځای ته وایي. په دې کې یو مخرج 3 حروف ته ادا کېږي.
دویم نمبر ځای پکې څه دی هغه حلق دی حلق مرې ته وایي په دې کې درې مخرج دي شپږ حروف ته ادا کېږي دریم نمبر ځای هغه لسان دی لسان ژبې ته وایي او په لسان کې لس مخارج دي او 13 حروف ته ادا کېږي څلورم نمبر ځای هغه شفت دی شفت شونډې ته وایي او په شفت کې 2 مخرج دي او 4 حروف ته ادا کېږي پنځم نمبر ځای خیشوم دی خیشوم د پوزې جړلې ته وایي او په دې کې یو مخرج دی دغه یعنی غنه ده پکې او دغه غنه په 2 حروفو کې کېږي یعنی نون او میم صحیح دې کې یو خبر یاد ساتئ مونږ وایو چې مخرج محقق او مخرج مقدر مونږ وایو چې مخرج محقق هغې ته وایي چې کله اواز د مخرج نه راوځي او بیا خپل ځای ته واپس شي دې ته مخرج محقق وایي دا نه دي دا درې حلق لسان شفت یعنی لومبه و آخری پرې ده لومبه و آخری دویمو او دریمو څلورم 2 3 4 دا په مینځ کې چې دا کم درې دي دا مخرج محقق دي صحیح ده دا څه دي دا مخرج محقق دي تعریف یې موږ وکړو چې کله اواز د مخرج نه راوځي او بیا خپل ځای ته واپس شي دي ته مخرج محقق وایي دا درې مخرج محقق دي او دا نمبر 1 او دا پنځم نمبر یعنی نومبه و آخره په دې 5 ځایونو کې نومبه او آخره 1 او 5 نمبر جوف یعنی د خلی خالیزه او خیشوم د پوزې جوړه دا دواړه مخرج مقدر دي او د مخرج مقدر تعریف ما وکړو چې کله اواز د مخرج نه راوځي او په هوا کې ختم شي نو دې ته مخرج مقدر وایي او مخرج مقدر سودي 2 دي یو جوف ته یعنی د خلی خالیزه او یو خیشوم دی نه د پوزې جوړه بس دا نننی سبقو خجی یو بل خبره کم حروف چې په جواب کې یو مخرج دی او 3 حروف ته ادا کېږي کنه نو په جواب کې چې کم دغه د دې نه چې کم حروف ادا کېږي د دې ته ویل کېږي جوفیه حلق مرې ته وي په دې کې چې کم حروف ادا کېږي هغې ته ویل کېږي حلقیه لسان ژبې ته وي او د دې نه چې کم حروف ادا کېږي هغې ته ویل کېږي لسانیه شفت شونډې ته وي او د دې نه چې کم حروف ادا کېږي د شونډې نه نو هغې ته ویل کېږي شفویه او خیشوم د پوزې جړلې ته وایي او د خیشوم نه چې کم یعنی کم حرف ادا کېږي یعنی غنه کېږي او په نون میم کې ته ویل کېږي حروف غنه یا حروف خیشوم صحیح ده نو دې د مخرج په اعتبار سره دا نمونه دي ان شاء الله تعالی وس به مونږ دا وایو کنه چې وس دا ټول تفصیل خو شو وس به مونږ مخارج شروع کوو چې 1 نمبر مخرج 2 نمبر مخرج 3 خو زه وایم چې اول د مخارج د نمونه یادول پکار دي دا زه تاسو ته اوس په بورډ لیکم د مخارج نمونه چې تاسو یاد کړئ دا نه بعد تفسیر کوم نو بیا بدله خوند درکې چې د مخرج نمبر 1 نوم دی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 دغه 17 نمونه یادول پکار دي نو دا د تزوز دلته په بورډ باندې لیکم ولس مخارج ما دا دی لیکل کنه جی نو ګوره دا ولس مخارج چې دي کنه دا یادول غوړي چې د دې ولسو مخارج نمونه څه دي نو چې دا تاسو ته یاد دي که نه نو چې بیا تاسو کوی چې هلکه 15 نمبر مخرج ووایه نو ته به ویلی شي تعریفونه خو به تفصیل خو وایو که نه خو دا نمونه زده کول اول پکار دی ګوره مخرج نمبر 1 جوف دهن نمبر 2 مخرج نمبر 2 اقصای حلق مخرج نمبر 3 وسط حلق مخرج نمبر 4 ادنای حلق مخرج نمبر 5 قاف مخرج نمبر 6 کاف مخرج نمبر 7 جیم شینیا مخرج نمبر 8 ضاد مخرج نمبر 9 لام مخرج نمبر 10 نون مخرج نمبر 11 را مخرج نمبر 12 تا دال طا مخرج نمبر 13 فا ذال ضا مخرج نمبر 14 ز سین صاد مخرج نمبر 15 فا مخرج نمبر 16 با میم واو مخرج نمبر 17 خیشوم وس دا نمونه زده کول پکار دي تفصیل خو یې کوو خو چې اول تاسو دا یو داسې 40-50 پرې واړوئ که نه او د دې د نومونه پرټه یاد کړه نو دا به ډېر ښه کار وشي ځکه بیا به دا مخارج تاسو له خوند په دې وجه درکوي چې نومونه به درته یادي بعضې ټایم کې د انسان نه تعریف هېر هم شي نو هغه بیا اسانیږي په دې سره دا به داسې یادول غواړي په یادو چې ښه مزېدار پرټې سره ښه مزېدار درته یادي لکه داسې ګورئ
كوزا باكي غلط شما بيقول خو خير. مخرج نمبر 1 جواب ده مخرج نمبر 2 سي حلق مخرج نمبر 3 وسط حلق مخرج نمبر 4 ادنى حلق مخرج نمبر 5 قاف مخرج نمبر 6 كاف مخرج نمبر 7 جيم شين يا مخرج نمبر 8 ضاد مخرج نمبر 9 لا مخرج نمبر 10 نون مخرج نمبر 11 راء مخرج نمبر 12 دال طاء مخرج نمبر 13 دال ظا مخرج نمبر 14 ذا سين صاد مخرج نمبر 15 فا مخرج نمبر 16 با ميم واو مخرج نمبر 17 خيشوم دا به دغه شانتي یادول غوړي نو چې د دې د نمونه درته یادي صحیح ده د دې نه بعد مونږ وی کنه چې د ولس مخارج د لپاره په خله کې 15 ځایونه دي کنه جوف او حلق او لسان او شفت خیشوم نو مونږ بلګ د دې مخارج تفصیل نه مخکې به داس دکو چې لسان د جبه سو حسی دي د اغه حیثو نمونه یادول پکار دي چې 15 حصې دي کو سلور حصې دي نه دا بر روان درس کې وای یعنی سبانی درس کې صحیح ده او بیا په خله کې د غاخونو نمونه زده کول پکار دي نو د مخارج د دې تفصیل نه مخ کې یعنی مخ نمبر 1 جوابدان د دې تفصیل کو کنه د حالانکه د لسان د دې غاخونو ضرورت خو صرف د دواد نمبر مخرج نه شروع کیږي خو زه ځکه د ټولو مخارج نه مخ کې د غاخونو نمونه او د جبه د نمونه دغه کوم چې بس دا تاسو ته یاد شي صحیح ده نو بیا چې کله اتم نمبر مخرج شروع کوو او د غاښ ضرورت پکې راځي یا د جبې د غرنګې نو بیا به تاسو ته د نمونه یادي زما درب نو امید دي چې تاسو په دې ټول سبق باندې ان شاء الله تعالی پوه شئ بس کوشش پکار دی چې توجه پکار ده دا ځان سره لیکل دا ځان سره لیکي مطلب دا تاسو په یو شی باندې پوه شئ بس په خپل پښتو کې لیکه په کاپي کې په کاغذ باندې او یا په خپل ول اردو جوړو په خپل لیکه چې ته په کوم مطلب باندې پوه شې چې ته هغه مطلب بیا په هغه باندې بل پوهول شي صحیح ده او ان شاء الله دعاګانو کې میاد ساتي چې بس دا تجوید کور چې شروع کړی دی چې بس دا اختتام ته ورورسي او بس د الله د رضا لپاره لګیو خو تاسو خصوصي دعاګانو په خپل خصوصي دعاګانو کې میاد ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين